وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ. دا روروی میچ قتل د کرکٹ څنګه دی؟ جواب دا دی ټول ناول چې مسلمان کی اسلام وی او غیرت ورکی وی، حیا ورکی وی، تقوا ورکی وی، د الله سبحانه وتعالی یره ورکی وی، د آخرت غوند لوی بوج داغه په سر باندې پروت وی او د الله نه یریدون کی وی. ته سوچو که دومره ټایم به هغه سره وي چې کرکټ میچ وګوري. مونږ خو د دنیا کې ډېر مصروفه یو، په مونږ یو لویه رز را روانه ده، یو لوی ټینشن را روان دی، یو ډېر غټ تکالیفو سره مخ کېدل دي. د هغې ورځې دپاره تیارې پکار دی ورونو. دویمه خبر دا ده چې الله سبحانه وتعالی په خپل کتاب کې فرمایي ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. تبذیر څه ته وایي؟ چې دا د شیطان وروڼه دي. ضیاع الاوقات هم د تبذیر یو قسم دی، دی باندې الله سبحانه وتعالی لعنت ویلی دی. ولا تسرفو د الله د قرآن فیصله ده چې اسراف مه کوئ، معنی دا چې وقت مه ضایع کوئ. وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویلی دی، معنی دا چې پردو زنانو ته به هم نه ګورې، د نظر حفاظت وکړي. او لهو الحدیث نه، د فضول خبرو د فضول کارونو نه هم قرآن منع کړی ده. ومن الناس من یشری لهو الحدیث لیضل عن سبیل الله بغیر علم. نو عرض دا دی چې میچونه قتل دا داسې د بېدینه خلکو یا د سیکولر خلکو کار دی چې زړه د الله د مینې او د محبت نه خالی. دا خو انګریزانو بېدینه خلکو رایستی ده. مسلمان کې خو به د جهاد جذبه د جهاد سره مناسب ټریننګ او دې سره مناسب منډه او دا څیزونه به کوي، او داسې ډېرې شرعي لوبې شته چې هغه مسلمانانو ایجاد کړي دي یا شرعي دي. خو دا په خپل ورزش کې غیر سره مشابهت کول دا بالکل ناجایز دي. بیا نن سبا کرکټو کې باقاعده زنانه ښیي، هغې تنګ لباس چولي، د هغې ټول اندامونه ښکاره کېږي، فحش و وقفې پکې راځي. دا ټول ناروا دي، ګناهونه دي، دې نه ځان ساتل پکار دي. مؤمن به هر ټایم د خپل آخرت په غم کې یا به کرکټو میچونه نه ګوري.